الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. د دې آیاتونو تعلق د اسراء او د معراج سره دی. د نبوت نه غالبا یو کال مخکې د مکې معظمه په دې دور کې الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د اسمانونو یو سیل لبوتله یو چکر له بوتله چې دا په خپل سترګو ویني، او هر پیغمبر ته چې الله تعالی وغوښتل نو هغه ته یو مقام ته چې رسول دا غوښتل، لکه ابراهیم علیہ السلام، لکه موسی علیہ السلام، نو هغه ته به سنس داسې څه د غیب او څه څیزونه ورښودل، لکه د موسی علیہ السلام سره برای راست خبرې وکړي بغیر د حجاب او پردې نه، یعنی برای راست بغیر د واسطې نه، بغیر د پردې نه، بغیر نه خو د واسطې نه بغیر. پرده خو په منځ کې وځکه چې وته وي ما ته ځان وښایه نو وایي ته ما نشي لیدی، د واسطې نه بغیر ورسره برای راست خبرې وکړي. ابراهیم علیہ السلام مبارک میں اللہ تعالیٰ وی نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام تم میرا اسمانوں بادشاہی خودا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ تعالیٰ داو بتفصیلات خو نور ډیر زیات دي، خو سبا کې زیات ضروری دي نو هغه بیان کو، او چې کم ضروری دي نو هغه بیا ځان لګوره د سیرت په کتابونو. نو اول دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه معظمه نه بیت المقدس ته بوته، او دا براق باندې بوته، براق برق، مونږ چې ولې برق په افغانستان کې برق بجلی ته وایي، نو مطلب دا دی د بریښ په شانته تیز روان، او دا داسې سورلی والا دی اس نه لږه غوندې وړه او د دې خر نه لږ غوندې ورغټه، دا قچر چې په دې منځ کې دی که نه د دې امر داسې سورلی وه. دا سورلی د شکل په معنی کې دا زمونږ په دې ټرکونو باندې چې شاته لیکلي دی یو ښایسته جینۍ شکل یې جوړ کړی او بیا ولا شاته دا نه دی، دا درې کم ځای کې دی ټرک والا چې دی وایي چې دا هغه براق دی، او د پاسه یې پرې لیکلي براق النبي، نو د کوم ځای لیدلی چې دا هغه براق دی چې شکل یې د ښځې په شانتې و. بهرحال دې کې زموږ څه کار دی چې شکل یې څنګه، خو جبریل علیه السلام چې راوسته او نبي علیه الصلوۃ والسلام ته، نو چې نبي علیه السلام پې سورېده که نه، نو هغه داسې اول داسې نخره غونته کې وکړه، داسې نخره غونته کې وکړه. نو جبریل علیه السلام ته وایي حیا درله نه درځي، پتا باندې د دې نه مخکې هم داسې عظیم انسان نه دی سور شوی او نه به د دې نه پس، حالانکې نبي علیه السلام فرمایي چې په دې به د ما نه مخکې پیغمبران ګرځېده. روایاتو کې دا راغلی دی چې ابراهیم علیه السلام به په دې براق باندې د شام نه مکې ته راته، شام نه به سهار را روان شو، غرمه به یې دلته تېره کړه د اسماعیل علیه السلام سره او د خپلې بیبي حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها سره، او بیا به د هغې نه پس روان شو، بیا به واپس شام ته لاړ. دا خو د بریښ په شان د هغه نظر چې په کوم ځای کې به لګېده نو قدم به یې هملته لګېده، چې کوم ځای کې به نظر لګېده هلته به یې قدم لګېده. نو بیا چې براق دا خبره واورېده نو داسې خولې خولې شو د شرم نه او د حیا د وجې نه، غلی شو بلکل، او نبي علیه صلوات والسلام پرې سور شو او روان شو. په دې لاره کې به مختلفو ځایونو تېر شوي دي، خو بهرحال هغه ورسېده هلته بیت المقدس ته. بیت المقدس ته چې ورسېدو هلته جبریل علیه السلام دی هلته وتړو، هلته د دروازې خوا کې یو کونډه وه، او کونډې باندې خاورې مور راغلې وې، هغې لرې کړې او په هغې تېرېده دا پړی ورته وتړو. نبي علیه صلوات والسلام دننه لاړو، او هلته بیا خلک رالل انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ناست دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې انتظار دی چې څوک به مخکې کېږي، دلته جمع به کېږي، څوک به مخکې کېږي. جبریل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام یې د لاس نه ونیو، ویې ته مخکې شه او خلکو له لمونځ وکړه. دا انبیاء دا د دې خبرې اعلان و، د بیت المقدس ته ورتلل دا دوه اعلانونه. یو د دې خبرې اعلان و چې اوس مرکز بیت الله دی، بیت المقدس چې دی دا د بیت الله حصه شوه. اوسه پورې بیت المقدس مرکز او د انبیاء بنی اسرائیل لپاره مرکز بیت المقدس او د دنیا مرکز بیت الله دی، او دا بیت المقدس او مسجد نبوي دا دواړه د دې حصه ده. دا نبی علیه السلام په مدینه هم تېر شوی دی، او نبی علیه السلام د جبریل علیه السلام ویلي دلته به ته راځې، په دې لاره کې په مدینه کې سټې لږه غوندې کړو ته یې چې ورته یې ښودل د جبریل علیه السلام، دا ګورې مدینه ده ښه، دلته به ته راځې دا ستا کلی. نو دا بیا د دې دپاره بیت المقدس کې دا. دویم بیا هلته د پیغمبرانو په امامت چې نبی علیه السلام ورکړو، دا د دې خبرې اعلان و
چې آینده لپاره د امتونو امام یوازې نبی علیہ السلام نه دی بلکې د امتونو د امامانو امام دی. د دې وجه نبی علیہ السلام ته امام الانبیاء وایي. یوازې د امتونو امام نه دی، د امتونو د امامانو امام هم دی. دا د خبره اعلان. بیا چې دغلته کې منځ کو بیا صحیح روایت ده د بیهقی په دلائل النبوه کې. دلائل النبوه د امام بیهقی د معجزاتو کتاب. نبی علیہ السلام ډېر معجزات په کې دل هغه کې صحیح خبره ماته دا ښکاری چې التا چې کوم روایت ده امداد درست ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې براق باندې بیا بر نه ختله. اگر چې په بعض روایتو کې خدا راځي خدا یو زینا او یو پړوي او یو لفت را کوشوي چې پاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه ماوکته نو ډیر زیات خيستو. د ابو سعید خدری روایت ده اول د براق په باره کې وای فاذا انا بدابه په مکه کې چې می قتل نو یو د سارویو کل بغل د قشر مرو او مضطرب الاذنين د غوګونه دا سره پیدا د غوګونه مسلسل دا سره پیدا دا به داغه نه خوا والله تعالی عالم. او يقال له البراق یا براق بريخ والا د بريخ پشانت. وكانت الانبياء تركبه قبل او د دینه مخکې په دې باندې پیغمبران سورې د زمانہ مخکې فركبته نزفي سور. ثم دخلت انا وجبريل بيت المقدس بیا بیت المقدس تنوت فصليت التم منزكو ثم اتيت بالمعراج بیا مال معراج پلوي راوړې شو مال یو لفت را وسته شو د اسمان نبر نه یو لفت را کوز شو او هغه څنګه نو د نبی علیہ السلام فرمایي فلم ارى قط شيئا كان احسن منه ما داغه پشنت خسته شي چرته نه دی ډیر زیات مزیدار. او په بل روایت کې دا ما نقل کړی دی چې فاسعدني صاحبي فيه زلی جبريل علیہ السلام په آیه کې کېنه ولم هغه ته ورخه جوړم دا یو لفتو چې هغه ته زه ورخه جوړم او بیا حتى انتهى بي الى باب من ابواب السماء. یو روایت کې راځي فوزعت له مرقات دا یو پلوي من فضه او مرقات من ذهب دې لفت چې بتخته نبی علیہ السلام ته خاطر نو یو پلوي د سپینو زرو او بل پلوي د سرو زرو او دوی خسته لفت بس هغه بیا پټک او پلک کې بیا برخته له دا غره رفتار بیا د براق نم ډیر زیات تیزو. او مته دا څنګه معنا دا ته نه پويږي بس د سی وایي زه نه پويږم زما علم لا دا ته چې وایي چې بجلی زمونږ اوستا بجلی د 3 लाख किलोमीटर فی سیکنډ رفتار کوي 2,80,000 میل فی 1,80,000 میل فی سیکنډ رفتار کوي نو دا اوستا برق دی کنه دا اوستا د دنیا دا برېخ دی د اسمان هغه د الله تعالی چې کوم برق دی خو نه دی کنه هغه ممکن ده چې هغه دغه پر رفتار کې ته سره استا په دماغ کې راځي نه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغه لفت کې او پاغه دا لفت ته ځکه وایم چې بس لفت د نه زمانه په یو د پاره یو طریقه کته د زنګو او کته د ډولې او کته ورته بل څه مخلې نو کی جاوا وته وینو ارزه چې وی هغه وته وای. خو بهر حال یو داسې شعر چې هغه نن سبا د یو کوز نه بره خېږي او د بجلی په ذریعہ خېږي نو هغه ته لفت نو بځای کې ته دنه ناشي او هغه فورن بر بعد نبی جبريل علیہ السلام را سره ده فورن چې کته نه بر اسمان کې دروازه ولته دروازه هوا څنګه دروازې نه دل ناواز اسمان چې ده کنه دا چې خلک وي چې موږ بر ګورو نو دا زموږ انتهایی نظر ده چې بر خډیر بشمیر استوري دیو کې کشانونه دیو دا دیو پاکه کشانونو کې بیا خپل نورونه دیو سپومې دی پکې او سیاري دی پکې او ستاري دی پکې او نوې سیستم دی اربونه کربونه سيزونه دي خدا ټول سيزونه د اسمان نه راخته او د دې بیا اسمان بره دی اسمان چې دا و اسمانونه دي دا ټول شعر لري باقاعده دروازه ده. الله تعالی وی وجعلنا السماء سقفا محفوظا اسمان نو محفوظ چت جوړ کړی دی. اگر چې په دې خبره ځان پوه کې چې د اسمان اطلاق چې دی دا په قران کې په مختلفو معنو کېږي. اسمان چې دی ورجزتن وي په دې قران کې اسمان ورجزتن وي وانزلنا من السماء ماء طهورا نو د اسمان نه پاکون کی اوبره نازل کړي دا کوم ځای نه دا هغه اسمان نه چې دروازه ده په خیال ته راځي کړي ورجه نه راځي نو ورجه ته اسمان ویلې ده د بر فضا ته اسمان دا فضا نه دا فضا عام دا بر فضا دتم اسمان ویل وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا حرسا شديدا وشهبا
نو د فضاتم اسمان ویلې کی د ستوري دا کهکشانونه یو زون بل زون دا ته جو ته او زون وی بل زون نو د زونونو دم ممکن دام اسمان بیا د دینه بعد یو اسمان چې هغه بالکل اصل اسمان دی چې داغه دروازې دي او داغه نه بعد بیا بل اولته باقاعده پیردار ولاړ دی نو دا حدیث کې رسول بیا راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الته چې وسره ورغه جبريل आवाज وکړي دروازه کولاو کې نو دنه ملائکه आवाज وکړي سوق وی جبريل وی بل سره سوق دي وی محمد صلی الله علیه وسلم وی خا اجازه ته تشویل دراتلو وی او نو دروازه وته کولاو او دا په هر اسمان کې چې جبريل علیہ السلام برزي نو دروازې له ورزي وی دروازه کولاو کې نو دنه आवाज کی وی سوق وی جبريل وی بل سره سوق دي وی محمد صلی الله علیه وسلم و اجازه ته شوی چې بر راشي و یا اجازه ته وته ښه بس چې جبريل وایي اجازه ته خو اجازه ته نبی او ته دروازه کولا نو دا بیا په مختلفو اسمانونو کې بیا د پیغمبرانو سره ملاقات کی بیا سدرۃ المنتهى ترشی بیا جنت او جهنم جینی دا خدای تفصیلات مختصر غونډه به تاسو ته د حدیث په بنیاد ویم خو یو اعتراض چې په دې باندې غیر دا چې کوم منکرین سنت دا ځکه زدا وایم چې په برتانیې کې یو ځل یو کس په ما باندې تا اعتراض ما ته وی چې دا راته وایا چې په قران مجید کې خدای ته په دې سورته الاسراء کې د مسجد حرام پورې ذکر دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د مسجد حرام نه د مسجد اقصا پورې او تاسو وایي چې نبی له سلام برم خطلې نو دا په قران کې نشته نو هغه وخت کې خو زما دې ته صفه خبره د فکر نه بیا رست مې ته فکر راغی خو هغه ما بیا خبر هغه ته ونکړه ما وی زورګه تاسو بیا په بل طریقه پویو زه پوه شم چې د بیماری څه ده نو ما ورته دا راته وایا چې دا ذکر په قران کې نشته نو زستانه دا تاسو کوم چې ته مونږ منې کنه منې وی چې منم مې مونږونه سودی وی پینځه مې د سار رکعاتونه سودی وی دوا فرض مې د ماسپخین رکعاتونه سودی وی سلو مې د مازیګر سلو مې د ماخام رکعاتونه سودی وی درې فرض د ماسوتن سره فرض سودی سلو مې خام مې دا په قران کې شته قران مجید کې دا شته چې مونږونه پینځه دي تاسو کې چاته دا شی آیات معلوم دی چې په قران کې دا شی آیات چې 5 صلوات مونږونه پینځه دي دا سه آیت چاته معلوم دی چې پای کې دا په قران کې دا آیت دي ټول نه لوی عبادت چې هیڅوک ته انکار نه کوي خو مونږ دی او ارشو کوئی چې لکه بس مونږ او د مونږ متعلق ته ما یو پورا درس هم کړو په اقامت الصلات باندې نو مونږ دې پدې کې خو د چا څه مسله نشته کنه نو دا راته وایي چې دا په کوم آیت کې دا دی په قران کې چې د سار رکعاتونه 2 دي په کوم آیت کې دی چې د ماسپخین رکعاتونه 4 دي په کوم آیت کې دی چې د ماخام رکعاتونه 3 دي ښا د دې نه پسې ورخوازو په کوم آیت کې دا دی چې اول چې د سار مونږ کې نو نیت تړي نو اول به الله اکبر وي او بیا به لاس کې دی یا پسیناو یا پناماو یا ارزه کې چک دی او بیا به داغه نه پس فاتحه وي او بیا به سورته وي او بیا به رکوع لږي او د رکوع نه بیا سر را پاسي او بیا به سجدي لږي او سجدي به دوه کې او رکوع به یو کې او بیا په کې په دویم رکعت قاعده کې دا په کوم آیت کې دي نو دا په کې یو کې نشته نه مې بیا ته څنګه منې نو یاره چې په نه پوهېږم ما په پوهې کنه ما وته چې پوهې دې کم په دا منځونه نبی له سلام تحفه د معراج نه راوړی دا نو ته ونه نه منې او مې منې ته په دنیا کې ام بخرم خدا ام ونه په دنیا کې شوی نه ده نو زه دا څنګه ومنم چې دا ام ونه نه شوی او ته ام خوري ولا ام ونه په دنیا کې نشته خو ام شته او ام کیږي په ونه کې نو ته ام منې او ونه نه منې وې بس زه پوه شم ما ته خپل بیماری معلومه شو او زما په ذهن کې سل سوالونه او هغه سل والا پر یو جواب حل ته زما په مطلب ورسېدې د خلکو په دماغو کې دا ناشته ده چې بس قران یوازې اهم دی نعوذ بالله من ذالک پیغمبر هم نه دی د پیغمبر خبره هم نه ده او قران قدم په قدم سم چې خپل اهمیت بیانوي نو دا څه د پیغمبر اهمیت بیانوي چې په قران باندې ته د پیغمبر نه بغیر پوهیدې نشي یو قدم نشي تلې مخکې
په قران باندې ته د عمل لپاره یو قدم نشي غسته تر څو پورې چې پیغمبر علی السلام فالو کړی نه د پیغمبر علی السلام اتباع نه کړی. دا غو بنیادی سبق دی. بعد د معراج کې زما د دوه سبقونو مطلب دی، د دوه سبقونو د لپاره ته ما دا یو دا سبق مطلب چې الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر سپسترګو خودل پسترګو. نو پیغمبر صرف فلسفي نه دی چې یو فلسفي لګیای د ځانه او کله صحیح خبره کې په خپلین په یقین نه وي په خبره باندې کنه په خپلین په یقین نه او کله کله په داغه شاګردان داسې چې پیر نه مې پرد او مریدان مې پرانند وي پیر په خپل نه الوزي او دا مریدان یې الوزي. نو شاګردانو د داسې میلاوي چې هغه دومره چې هغه استاد وي زما خو په دونه یقین نه ولکه تا چې په څومره یقین راوړ تا چې په څنګه ایمان راوړ وایي لکه د ډاروین دا د ایولوشن نظریه چې ده زه دا یقین کوم چې د ډاروین په دونه ایمان نه ولکه ډاروین د ها څه قسم بچي وته ویل نالایق بچي وته ویل مګر سنم بچي وته ما خو دې خو بل لفراغ له خدا هغه څه غیر پارلماني غونته کې نو د دې بچو چې په څنګه اعتماد دي او د څنګه په عقیده د څه په دغه بابا عقیده نه و ا بابا په خپل ویلو چې د انسان او د شادو په منځ کې هغه واسطه چې کومه ده کنه هغه نشته او بیا په شاګردانو کې یو کس پیدا وکړ دا قسم راته وکړه هغه بیا سوچ کو نو بیا داسې چلو کو چې یو زور شادوی چې تکتلې دغه کوپړې کتلې ده د یو زور شادو کوپړې چې ته ډېر موده ځړه پرته و چلتا هغه راوسته ده د انسان پرې انسان چې د زور بډت باډي کتلې ده او پاغه پورې دنه پیوسته کړی ده او سم مصالې او به پورې سخيري او زنګونه او په وځه کې خخ کړی ده او به پورې خيري او زنګونه او بیا لګیا دی التکودای کوي او التکودای کوي او به وی بیا راغله دی دلته کودای کړ دا او لکه وی راشه وی شامه پیدا کاغه ډاروین ته نو معلوم دا دی وی ګور ورته او ډیر سنسدانانه په دې گمراه هم کړ هغه په ایمان راوړل چې او کنه مخ وی چې هغه د منځغه واسطه نه ده چې نیم شادو او نیم سړی دا به کوم ځای کې ودا را پیدا د ځانه جوړ کړي بیا رستو چرته کې بیا چې خلکو تحقیقات کول دا چې خو پکې خلکی چې معلومات کول نه هغه د بخو پرې خودنه چې کني څوک رښتیا راسي رګ رګ ته وګوري اخر کار څوک په داسې پیښ چې هغه کتنه چې معلومه کړي هغه کوپړې یو شان دی وا هغه خدای دې تباہ او برباد کوي دا دنیا دا په دې دوکه دا کارونه کوي وایي په خبره په دې چل باندې په خلکو نظریات مني دې ته علم وایي ښه دې ته علم وایي وایي په پښتو باندې کنه نو دا به هر حال ویم داغه بدون یقین نه نو د فلسفي په خپل خبرم دون یقین نه پیغمبر چې وایي هغه وایي ما پسترګو لیدل دي جنت او جهنم می پسترګو ولید دي کې نبی رسول الله جهنم هم پسترګو ولید او جنت هم ولید او بیا نبی له صلوات و سلام چې په جنت کې وکتل روایتو کې راځي یو په کشي دي چې خلک کوي کنه دوبۍ کې یو ځل چرته مرګرو چکر ته داسې دي خرفکان طرف ته داسې دونه په لار کې مرګري کې شټ لګاو نو په کې شټ کې اوسه سره دی او په خن لګیا دی او په ناتونو په انداز کې وای چې نبی له سلام چې پر جنت کې ګرځیده کنه نو یو هوره ولا رااله وای دا چې چالاک غونته کې وو دا چې تیزه تراره غونته کې وای نبی له سلام ته وی چې زه هوره ما او پرې جنت کې او زما اختیار به الله تعالی درکې چې ته ما چاله ورکې نو ته ما چاله په نکاح ورکې وی نبی له سلام ورته وی چې زه وته وکړې زه به تا بلال لا ورکوم وی دې دا شوم دې داسې بوټي کړې چې ښا هغه تور بلال لا به ما ورکې وی نبی له سلام ورته وی چې زه به دې ورکوم خو خدای خبر چې بلال به تا قبلې وکړي نه قبلې دا په دې پورې ده چې هغه تا تقبلتوم وی چې ښا لکه بلال او ته بلال پیژنې وی دا پکې قصې دا او دې ته د خلک داسې وخت دی لکه دی بیم ته چې دا مار داسې پروتي چې دا کسی وته کوي کنه ما په کلی کې درس کوم نو ما یو غونډې خبره نه چرته نشي چې دا درس باوري بیا نو هغه رااله د ناتون یو کتاب راول ما ته مړه وې کله پکې پلان کې مولي شه په دې وخت کې پکې دا ګوته کې دی یو نات پکې وي چې تب پکې څه وایا کنه ما دا خدای دې دبا کوم چرته دا به مزدا کوم وایي په هغه نو دا په خلکو داسې اثر کوي او بل کې سبب کې دا ورېدلی چې نبی له سلام خلکو ته وی چې زه خو چې په یو شپه کې بر اسمان تم لاړم او کتم مکه تم را کوشم نو يهوديو وي په مکه کې يهوديو په مکه کې يهوديانو اول خو دې خبره ته وګوره بیا وي په مکه کې يهوديو نه هغه خلکو ته وی چې خدا نه منم نو بیا داسې چلو کو چې خدای پاک ته وی چې صبر وکړئ او پتا منم ته څنګه دا وی چې په یو شپه کې سره لاړ شو دا ته څنګه نه
نو دا يهودي دا څه چلو کو چې دا کله نه بار ته وته نو بار نیرو په مکه کې نهشته الګ تاسو مکه ته تللی کړه ویل ته نیرو که په خواته ته غټ نیرو کنه د نبی رسول الله په زمانه کې غټ نیرو مو خدا ورېده چې نهر زبیده وو او هغه بیا د نبی رسول الله ډېر رسول د هارون رشید په زمانه کې بیا وو بیا وران شوی خو د نبی رسول الله په زمانه کې مکه کې نهر نه نو وېده په نهر کې مې ونی غټ نیرو وېده په نهر کې مې ونی او خځه ته وی چې دا مې پوخ کړه د حجرې ته زم نور اعظم وی چې خځه مې ورکو وی چې د حجرې ته تلو په ځای باندې بیا وی چې زم بیا بس نهر تراشم نور مې اندو نسم نو وی چې کو پښه په دې نهر کې نو د بل طرف ته تیوته چې بل طرف ته تیوته نو چې کتنو د ځان نو خځه ته جوړ شوی د سړی نه څه جوړ شوی دا اوس خپه په وخت کې به ګوته خو دی او کیسه کوي کنه خوږ आवाज نو بیا دې خځه جوړ شوی چې بیا پورې غاړه چې کته یو بل سړی روان ته چې دا خځه داسې ناشته وي څه کېدل ته بس کو مخ ناشته بس هغه ځان لبوت له نکای په واچو ولا وتلس بچیتی وشو شو بچیتی وشو اتلس بچی به کم از کم په سو کال کې شوی یاره 1836 نو 36 سال خو به شوی کم از کم نو 36 سال بعد بیا خاون به چرته تل او دا بچی به هم چرته کې او د شوی راو د شو وی بیا په لکه رااله چې زما د نیرتا او یو غوپه پکې وامه د دې خزه په لکه داراله چې په نیر کې غوپه واره نو چې بیا دې پورې غاړه دې بل ته چې بیا ځان ته کتن نو سړی او هغه جامې د نیر په غاړه پرتی وی جامې واغستې چې کوته رانه خزه ته وی چې کور دروازه چې وکړه خزه ته وی چې بیخ دی دغه میان هغه چې ته خو دغه دی وته او دغه دی رااله هغه وته بیخ دی د ما پکې تلس بشیر اورو ته ما ته وی چې دغه دی وته وی منه کنه منه وی چې خو خدای باندې خدای پاک د معراج د قسم منله او زما توبه د خدای توبه منم دا دې ته سوې نو چې ته ته سنم بیا او ته وای خو دې مسلمانانو باندې دا خبره خېلګي دا او داله وته وای ک بکواسات ورته وای کو ډکوسلې وته وای که څه دروغ رښتیا انګا بنګا وته وای خو دا انګا بنګا چې مسلمانانو ته وای یاره دونه غټ پیر به شي کنه د الله سونه به خولای وایږي په خبره باندې او پس مکه به نه پرې د پکټ کې به ګرځي وایږي په خبره باندې ما ته یو ځل چا وی یاره وی بالکل وی چې ته دا یو څو خبره در پکې نه وای کنه وی قسم دې کزما کې تا وی چې دا دنیا بر ته ډکه ناشته وی هو کدا یو څو خبره در پکې نه وای ما یاره وی موږ په پس مکه نه پرې خو دې ما ته وی ته په خپل خو ګرځي کنه وی یا ما زم په خپل خو ګرځي دې شمه پکټ کې مګر ما له خدای خپيره کړ وایږي په خبره نو دا اسې شي نسی وایږي په خبره د مکه خلکو یو تاسو کړو دا پر روایتو کې شته د مکه خلکو تاسو کو د نبی له سلام نه ورته وی چې ته بیت المقدس ته تل نو دا راته وې د بیت المقدس سوستنی دي او د خلکو دا ته چې ته نه سوستنی زه د حرم شریف کې یو ځل ناسم یو بابا وسم شتا خدای دې ژوندې لري زما په خوا کې ناسم ما ته وی چې په دې دروازه وځي نو دلته 120 لټرینونه دي او چې په دې بل وځي نو دلته 80 لټرینونه دي او چې دې بل وځي نو په دې کې 250 دي او 204 یا رب بس ما وی چې یا زما رب دې بابا ته وګوره دا اتیاو کالو دي او دا دلته راغله دي نو 120 خو داش مارلې دي 80 دا راغله خلکو با خپل بچو را لګله د عمرې لا او عمرې له چې راغله بابا لیټرونه شماري نو چې بل ور زمانه په کلی کې په مردان کې تاسو کې زده بل طرف ته د ابو جهل کور چې وسو لیټرونه نو زبوتن چې ماته خو نه دي معلوم مې به ته کم دنه حج لته هغه بابا ته له هغه ته معلوم دي چې د خو اتیا دي او د خلاص اتیا دي نو د عام خلکو دغه دماغ دي نو چې نبی له سلام ته وجه ته بیت المقدس ته تله نو شو د غیب استنه انا که نبی له سلام استنه شمار له تله نو نبی له سلام حیران چې دا نو به وقوف نو الله تعالی نبی له سلام ته بیت المقدس را مخامخ وی خلکو ته ها وای ته پوښ کوي سو کل ته تلیسن چلې ها دغلته داستان دا ولته دا میراب دی ولته دا خلک حیران شو دا خو د شه دی لکه چې وته ګور نو دا د خلکو مزاج دی دا خوشته پر روایت وایګه په خبره بل د معراج چې کوم هغه بنیادی فکر وغتا ته ماوی د امامت تبدیلی و پاتې شو دا خبره چې دا قصه چې نبی له صلوات و سلام بره وختو نو څنګه وختو نو دا په خپل نه دیتله سبحان الذي اسرا بعبده الله خې جوړې دې برا نو بندل په خپل تل خو ګران دي کدا اسلام دا داوا کړی و چې نبی له سلام په خپل روان شو وي چې بره خېدم متا به ویل چې یره دا څنګه لاړ خدا داوا خو نبی له سلام نه کړی چې زما خپل مصادر په وګه کولاړم دا خو الله تعالی ویل دي چې ما بره خېجو نو ته الله تعالی په وینا کې څنګه شک کې بیا دا خبره خو الله تعالی عمل الله تعالی فعل
او الله تعالی د مخکې نه د خبرې په باره کې ویلي سبحان الذي ډیر بالا او برتر دی د شریکانو نه پاک دی هغه ذات اسرا بعبده چې بوی تخپل بنده لیلن د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه ځینې خلک پکې وایي دا په خوب کې تللی او بل رستو آیت دی د هغې نه په هغې نه پوهېږي نو وایي اسرا لفظ چې دی دا په خوب کې بوتلو ته نه وایي ښه دا قرآن مجید کې چې بل ځای کې الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي فاسر بعبادي فاسر بعبادي زما دا بندگان بوزه نو ولې د دې څه مطلب دی چې دا په خوب کې بوزه د مصر نه زما دا بندگان بوزه کنه فاسر بعبادي انکم متبعون نو څه مطلب دی چې دا په خوب کې بوزه چې دا معنا کې چې اسرا بعبده په خوب کې بوته بیا هم دا معنا کې کنه چې فاسر بعبادي زما دا بندگان په خوب کې نو موسی علیه السلام دا بنی اسرائیل په خوب کې روان کړو که په ویښه روان کړو لیلا د شپې من المسجد الحرام الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د مسجد اقصى پورې لري پورې د مسجد مکې نه لري موږ او تاسو نه لري الذي باركنا حوله هغه مسجد حرام چې موږ برکت چولې او دا غنه چا پیرا صد پارم بوته لنريه من آیاتنا چې خو موږ د خپلو آیاتنا یعنی د خپل قدرت نخې وته وخایو دینه دا معلومیږي چې نبی له سلام د الله تعالی د قدرت نخې خلیدل دي خو الله تعالی نه دی لیدل الله تعالی نه دی لیدل دا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وینا دا دغه درسته ده بعض روایت پکې نور داسې شته چې پاره کې دا راغلي چې ما ولیدو نو پزړه می ولیدو یو روایت کې دا راځي چې ما نور ولیدو نور می ولید رأیت نورا نور می ولیدو خدای په دې چې پاره مونږ پویګو نه دا په دې خبرم دار د حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها دا خبره اومنو چې هغه وایي چې دا مو او دلته قران صفه خبره کوي کنه دلته وی لنوریه من آیاتنا چې مونږه د دې لپاره راوستو چې مونږ د خپل د قدرت نخې وخایو نو کله د دې لپاره راوسته چې الله وی جزو ته خپل دیدار ورکړم نو به هغه ټکې دلته ویلې وي پوهیږي په خبره کنه چې دې لپاره مې راوست خپل بندا چې دل ز خپل دیدار ورکم دا څه ټکې به ویلې وي د دې په ځای الله تعالی دا څه ټکې وي چې دې لپاره مې راوستو چې د خپل قدرت څخه نخې وخېم نو پته ولګي د الله تعالی د قدرت نخې لیدلې انه هو السميع البصير الله تعالی اوریدن کې اوریدن کې دارنګ بل آیت کې چې الله تعالی وایي دام د معراج قصه ولقد رآه نزله اخرى او بشکل دلته پیغمبر علیه السلام جبرئیل علیه السلام ور نزله اخرى بل زل یو ځل خیبه مکه معظمه کې لیدلو چې صد الافق فدنا فتدلى سوره نجم کې چوي او بلدا عند سدرة المنتهى دا سدرة المنتهى په خوا کې سدره بیرته وای منتهى معنی د ټول نه اخر نه دا هغه به د بیر نزیات لفظ مناسب بر دې د پاره بل نو کني قران دا غوېلې وي خدای بیر ونه ده مونږ هم دا ویلې چې بس د بیر ونه ده و دا بیر لګه راستا پرې دی دا کومه کارخانه کیږي نو دا خو نه ده خدای خو په دې پويږي چې د دې دنیا او د هغه زمانه د هغه دور او د هغه دنیا څخه جدا دي نو هغه بیر هم جدا ده خو منتها او ته په دې وجوي چې دا غینه اخوا مخلوق علم اخوا کار نه کوي د مخلوق علم د جبرئیل علیه السلام علم دی او د بل چا علم دی او د بل چا علم دی او د ملائکه دی بس دغه پورزي او د دې نه بر بیا هغه علاقه ده چې کومه ممنوع علاقه ده هغه داسې علاقه ده چې هغه ته بیا د مخلوق فکر او ذهن او رسای التنشت د دې وجنه او ته منتها وي او دغه خوا کې جنت عندها جنت الماوا دغه بیر په خوا کې جنت ته دا واپسه کم خلق چې جنت نه وزل را کوشي دی او بیا به ته واپس شي اذ یغشى السدرة ما یغشى چکلا پټکړه دی بیر لرا هغه چې پټکړه سو نو داغه بیان خو کېده نو که بیان الله پاک دلته کړی نو ته په څه پوي دی او زه په څه پویدم وایي په خبره باندې کنه چې د نن نسل کاله یو سړی ته تار دي شیز بیان کړی اصل کاله مخ کې چې دا زید او ته اصل کاله مخ کې بدلته ګډړانم خو خبر یریدو ها پدې کې به ګډړانم یریدو نو چې تا وته اصل کاله مخ کې ویلې و چې دلته خلک ناشته و د لایټونه لګېدلې دی د یو شی دی او سپیکر دی او आवाजونه په زور خلک به پویدل نو چې ته په اصل کاله مخ کې د انسان په هغه شی باندې انسان نه پویدل چې لا نو جوړ شوی نو په هغه سوزونو چې پاغه بیر نه چې ستاو دي دا غینه به څه خبره معتبره څه خبره او نبی رسول الله الوان لا ادري
ما ته پته نه لګي زه بیان نشم کولای دا سره رنگونه او دا څه پتنګانو چې هغه پیراتل دې مطلب دا چې پاغه ورځ باندې د سدرۃ المنتهى حسن سره ډېر عجیب غونته کو ډېر عجیب حسن وکړي دا ما زاغ البصر وما طغى ندی کږي شوي سترګې د پیغمبر او نه دا قصدن کږي شوي دي نه خطاءن او نه ګوره کله چې یو سړی ناشنا ځای ته لاړ شي چې د شي چوچن غونته یو خلګوري خپل د جواز نه ولې دا لا شو دا ها حیران خلک کویږي دا د دیهاتو باندونه چرته راغلي وایي په خبره باندې ځکه یار شي ته ناشنا غونته ګوري او یا دا چې کله او بیا چې کومه د مقصد خبره به هغه طرف ته توجه نه کوي مقصد خبره ته توجه نه کوي بلکې کله یو شي ته متاثر کیږي کله بل شي نه متاثر کیږي نو الله تعالی دا وی چې ما پیغمبر بالکل د هوش او د حواس او د سنجیدګۍ په اعلی معیار دی د سنجیدګۍ په اعلی معیار دی د سنجیدګۍ اعلی معیار دا چې د کوم مقصد د لپاره راغلی نو خوشه ارسن آشنا دي خدای هر څه باوجود د هغه خبره ته متوجه دی چې کوم خبره ده تکي ما زاغ البصر یو خابل خواسترګ نه دی کږي شوی به اختیار و ما طغى او دم په خپل اختیار یو خابل خوا کږي کړی نه دی د کوم مقصد نه چې کوم مقصد د پاره چې د الترا غوښته شوی دا لقد را من آیات ربه الكبرى ان دلته بیا وي د ولید د خپل رب د غټو نه خونه د خپل رب غټه نه خيو کته نو کدل بیا الله لیدلې وې ده نو بیا به الله تعالی دا ویلې وې چې د خپل رب ولید دا البته دا رښتو آیت مې د دې لپاره نقل کړی دی چې په دې کې د رؤیا لفظ راغلی دی نو دې رؤیا ته رؤیا دوه قسمه لري په عربی ژبه کې رؤیا همیشه خوب ته نه وایي رؤیا ناشنا شیز لیدلو ته وایي نو خوب ته ذکر رؤیا وایي چې په خوب کې سړی ناشنا شیزونه ویني او دا خوب نو که خوب لیدلې وي نو چې ته د شی وې ماته یو الک وسپاسي ماته وایي چې یاره بیګامي خوب ولیدم او دا اوباما چې مې د مرینه دا شی ونیو کنه او د مکه نه مې د پرش نه مې راو بغاو اور شي چې مې اخلاص کړی نو ته بس وې یاره لیدلې به دي خوب لیدل چې په خوب دی ولې نه خوب مې ولې خو به ولې چې اوباما مې د مکه درو بغاو په وایټ هاوس مې قبضه نو دې نشته نبی رسول انکار کوي نو نبی رسول سلام چې دا وی چې زبرت له من خلق هډېر غړې وړې ویلې نو پته ولګېده چې غړې وړې خلکو زکه وی چې نبی رسول سلام دا نو ویلې چې ما خوب لیدلې ده کله ویلې چې ما خوب لیدلې ده نبی به خلکو ولې چې غړې وړې وي خوب ورسره لیدې شي خو نبی رسول سلام یې په وی خطلې نو دې آیت کې مطلب دا دی چې د رؤیا ته د سترګو لیدل وي ځکه چې ناشنا دي وإذ قلنا لك چکلتا ته مونږ ویلو ان ربک احاط بالناس استعرض د خلقو غیرا غستدا الله تعالی د خلق په غیرا کې راغستري یا دا به شکس خوردی وما جعلنا الرؤيا التي ونذ غرزولې مونږ هغه خوب یعنی هغه ناشنا لیدل د خوب په شانته چې څنګه خوب ناشنای نو د څنګه ناشنا منظر التي اريناك چې مونږ ته خو دو الا فتنه للناس مگر سبب د ازمیخ د خلقو د پاره ازمیخ ده کنه چې ابو بکر صدیق وی چې ویلی نو ټکی ویلی او ځین خلک وی چې دا لاس وي اسمان ته مخته به آرام غدا سن کې دیش والشجره الملعونه في القران او هغه ونه چې په غیبانه لعنت ویلې شوی په قران کې یعنی دا غیب په خورن کو لعنت ویلې شوی څوک به خوري د زقوم ونه لعنتیان به په جنت کې په جهنم کې خوري لعنتیان به په کوم ځای کې خوري په جهنم کې ونخوفهم من داخلك يروا فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا ننزياتي ذم دا يردي در مگر سرکشی ډیر لویا اوس د حدیث تم وکړي عن انس بن مالك قال كان ابو ذر يحدث حضرت ابو ذر بیان کو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمایل فرج عن سقف بيتي زما د کور چت کولاو شو وانا بمکه او زه په مکه کې وم فنزل جبريل علیہ السلام تراکو شو ففرج صدري زما سینه کولاو کړه ثم غسله بماء زمزم به زما سینه د زمزم په بو وینځله زمزم په بو اولنې اپریشن په دنیا کې دا چې نبی علیہ السلام لچا کړی جبريل علیہ السلام الله کړی نو د زمزم په بو ثم غسله ثم جاء بطست بیا سره یو کاسه من ذهب د سرو زرنا
ممتلئن دک و حکمتا د پوهنا و ایمانا او د ایماننا د جنت نه رضان سره دا کا اثر وړي و فافرغه فی صدری نو هغه زما په دې سینه کې راواچول نو زما سینه د علم او د حکمت نه ډکه کړه دا د خبرې دي چې په دې اوس موږ نه پوهیږو چې دا سینه کې ولا سره واچول په دې کې علم او حکمت څنګه نو دا خدای الله د بادشاہي خبرې دي نو دا ثم اطبقه بير لدا سینه سره یو ځای کړه ثم اخذ بيدي نبي زمان اسمني فعرج بي الى السماء الدنيا اسمان ته وخی جولم فلما جئت الى السماء دا خبره په منځ کې بیا پرې خله هغه تفصیل رښتوي فلما جئت الى السماء الدنيا چې د نږدې اسمان ته لاړم قال جبريل ویل خازن السماء د اسمان هغه چوکیدار ته وی افتح دروازه کولاو کا قال من هذا وسوکي قال هذا جبريل قال هل معك احد وسوق در سرشتا قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم او ما سره محمد صلى الله عليه وسلم ده فقال ارسل اليه هغه ته اجازه شوه ده پیغام ته لګل شوه چې راځه سوال جواب پس شوه ده قال نعم وياو فلما فتح دروازه کولاو کړه علونا الى السماء الدنيا مونږه د نږدې اسمان ته وختو فاذا رجل یو سړی مولد قاعد چې ناس على يمينه اسوره رخي طرف ته ډېر خلکو وعلى يساره اسوره ګس طرف ته ډېر خلکو اذا نظر قبل يمينه چې خي طرف ته به وکتل ضحکن خوشاله بشو واذا نظر قبل يساره بكى او چې ګس طرف ته به وکتل نو خپه بشو فقال ندوي مرحبا بالنبي الصالح فخير علي پیغمبر چې ډېر نیک او صالح ولابن الصالح او زما خسته بچي نما وته د دې وبخوي واپس جواب مې ورته فقلت لجبريل بامر جبريل نه تاسو کو من هذا چې دا څوک دی نو قال هذا ادم ودا ادم عليه السلام وهذه الاسوره عن يمينه وشماله نسم بنيه او دا خي طرف ته وګس طرف ته خلق ناشتي دا د بچو روحونه دي فاهل اليمين منهم اهل الجنه دا خي طرف ته ناش د جنتيان دي والاسوره التي عن شماله اهل النار او د ګس طرف ته دي نو دا د غجو زخيان او بچو روحونه دي نو فاذا نظر عن يمينه ضحكا چې د خي طرف ته وګوري نو خوشاله شي چې دا بچي می جنتيان دي او چې د بل طرف ته وګوري واذا نظر قبال شماله او چې کله د ګس طرف ته وګوري نو بکانو خپش وجاړ حتى عرج بي الى السماء الثانيه بيزد مسمان توخي جولب فقال لخازنها افتح نو التم دروازه هغه چوکیدار ته دروازه کولاو کا فقال له خازنها مثل ما قال الاول نو هغه متداول په شانتي وي ورته خبره وکړه ففتحان هغه دروازه کولاو کا قال انس بن حضرت انس د دې راوي وي فذكر انه وجد في السماوات نو دا ذکر کړ چې نبی علیہ السلام ملاقات شو په اسمانونو کې د آدم علیہ السلام سره د ادریس علیہ السلام سره د موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام سره ولم يثبت كيف منازلهم او دې په نه دی ویلي چې په کم ځای کې د چا سره ملاقات شو غیر انه ذکرها دمر ذکر کړی دا چې انه وجد آدم في السماء الدنيا چې آدم علیہ السلام په دی اولنی اسمان کې ولید او ابراهیم في السماء السادسه ابراهیم علیہ السلام په شپږم اسمان قال انس حضرت انس وی بیره توی نبی علیہ السلام چې فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بادریس چې نبی علیہ السلام د جبريل علیہ السلام سره تیر شو د ادریس علیہ السلام په خوا نو قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح فخير عليه پیغمبر او زما خرورا فقلت من هذا نو ما دا جواب نه پس ورته دا وی چې دا څوک دی نو قال جبريل رسول چې هذا ادریس دا ادریس علیہ السلام دی ثم مررت بموسى بیا موسی علیہ السلام په خاطر شو فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح فخير علي ذا خمر غريا وخرورا او پیغمبر قلت من هذا ما ودا څوک دی قال هذا موسى ودا موسی علیہ السلام ثم مررت بعيسى بیا په عیسی علیہ السلام باندې تیر شو فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح فخير علي ذا خرورا پیغمبر قلت من هذا ما ودا څوک قال هذا عيسى دا ګایډ دی کنه تاسو ته کوي کنه ودا عیسی علیہ السلام ثم مررت بابراهيم بیا په ابراهيم علیہ السلام تیر شو داغه په خوا فقال مرحبا بالنبي الصالح فخير علي پیغمبر والابن الصالح او زما خبچیا هغه ته بچي وي کنه ادم علیہ السلام ته بچي وي ابراهيم علیہ السلام ته بچي قلت من هذا ما ودا شو قال هذا ابراهيم صلى الله عليه وسلم دا استاد بابا ابراهيم عليه السلام دی قال ابن شهاب فدراويان کی روایوی فاخبرني ابن حزم ان ابن عباس وابا حبه الانصاري كان يقولان دي دوال بوي چې نبی عليه السلام دام وي ثم ورجبي بياز اخته وليشم بر اخه جوليشم عروج
عروج پیژنې کنه عروج داسې نیخ خطر ته وایي بالکل نیخ داسې لفت هم داسې نیخ خیږي کنه داسې کوږ خطر ته عروج نه وایي عروج معنا بالکل سیده خطر نو دا خاجي نو به وخجو ظهرت لمستوى زيو برا كلاو میدان تلالم اسمع فيه صريف الاقلام باغې کې مې د قلمونو چغاره اوریدا لکه په فاده خطونه چې بچا لیکل کنه قلم به لاسه کوم مونږ هم پر اسکول کې پر تختې باندې لیکل کړ دي کنه تاسو تختې والا نه یې ها نو تختې لیکل نو هغه به داسې چغ غونته کې وکړه شهید به جوړ کړم په ګوړه واچوله ما ته یاد دې مونږ به صحیح جوړول کنه ګوړه بم پکې واچوي به داسې شلیخ او داسې چمک غونډه به وکړو وایي په خبره وړه خېشته داسې بریخ غونته کې ځله غونډه وخت کارې ده نه به داسې چغ غونته کې کو قلم به متدا سلک سورې کړه نو داسې د قلم چغ مې واوري قال ابن حزم وانس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام فرمایل ففرض الله على امتي 50 صلاه الله تعالی زما په امت 50 منځونه فرض کړو فرجعت بذلك نو بس ما راوړم حتى مررت على موسى اذا موسى عليه السلام په خوار عالم نو قال ما فرض الله لك على امتك موسى عليه السلام راتوي په امت باندې الله تعالی فرض کړو قلت ما ورته فرض 50 صلاه 50 منځونه را باندې فرض کړو قال فرجع واپس الى ربك خپل رب فان امتك لا تطيق ذلك ستا امت دې طاقت نه ګور موسی عليه السلام په موږ سونه خپکی موسی عليه السلام په موږ خپکیږي څنګه پیغمبر دی کنه موږ قدر هم زکه کوو موږ خو ته پیغمبر دی ځکه موږ قدر کوو دا نو بیا فراجعت واپس فوضع شطرها نو صحیح سیرات په کې کما کړه فرجعت الى موسى بیا موسی عليه السلام درالم قلت ما ورتوي وضع شطرها نمرا تکم کړه فقال راجع ربك واپس لا شيخ بل ربته فان امتك لا تطيق امت طاقت نه لري فراجعت بیا العالم فوضع شطرها بیا تکم کړه فرجعت اليه بیا واپس فقال ارجع الى ربك بیا واپس شيخ بل ربته فانك امتك لا تطيق ذلك دا امت طاقت نه لري فراجعت فقال واپس العالم بیا الله راتوي چې هي 5 وسمره 15 منځونه کړه دنه مخکې 15 منځونه نه وکنه 2 منځونه به ساره او مازیګر دا 15 منځونه پر معراج کې بیا رااله او بیا جبرئیل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام له امامت مو نو بیا را تبیاوی وهي 50 او ګردیا 500 خو تکوا 15 زبدل اجر د چا ورکوم د یو پلاس مطالعه اجر پلاس لا يبدل القول لدي دما فاكي بل خبر نه بدليږي فرجعت الى موسى بیا موسی عليه السلام درالم فقال بيرا توير اجي ربك بیا ورشا فقلت ما استحيت من ربي بس ته الله نور حیا را دي چې پینځم نشي کوله نبي من طلق بي حتى انتهى بي الى سدرة المنتهى بي زور رسول روان کرم سدرة المنتهى ته ورسول وغشيها الوان او پدې بیربانه بیا داس سرنګونو لا ادري ما هي زين نه پیژنم چې سدي یعنی په دنیا کې داسې لغت نشته چې داغه تعبیر لغت یعنی چې بیانوم خو په جبه به بیانوم کنه په لغت به بیانوم نو چې په لغت کې داغه لپاره نوم نه هغه د کیر خبره ده کنه وی کیر خوري کنه وی کیر څنګه وی سپین څنګه وی لکه د بغلې هغه ماره وی ماره څنګه وی داسې کګي وی کګه څنګه وی لکه داسې وی داسې خو وی دا خو کوک دی وی دا خو سخت دی وی دا خو نه خولای کی نو ځکه چې هغه نه پیژني کنه نو چې داسې چې نوم ولا نه نو نبی رسول الله ته بیان څنګه وکړي چې په جبه کې نوم نه مطلب دا دی چې په جنت کې داسې سيزونه دي او بر داسې عالم دی برا چې په دې دنیا کې راغې د پاره لغت نشته د دې دنیا لغت د دې دنیا د پاره ده د هغه دنیا د پاره نه دی نبی رسول الله لا ادري کنه لا ادري ما هي ما ته پته نشته چې هغه بیان څنګه وکم تاسو هم لیدلې دي ثم ادخلت الجنه بیا د جنت ته نشته نبی رسول الله په جنت خپل کور مولید او د حضرت عمر رضی الله عنه کور مولید او روایتو کې راځي حدیثو کې وی حضرت عمر کور ته ورتلم خو ما وی چې عمر ډیر زیات حیاناک دی حضرت عمر ته بیا وی وستا حیا مې یاد کړه چې ته حضرت عمر رتنو اوجړل په خدای پیغمبر ستا باندې به خپکیږم او غیرت بکوم چې ته ما کور ته ولې تللی نبی له سلام نه کله به اجازه ته خدای چا کور ته نه بیا نبی له سلام مې لره مې او کور ولید درخه استخکارې ده جبريل ته مې وی چې دا چا کور وی چې دا ستا وی ما وی چې ورزم وته نه وی چې نه چې بیا مستقل راشي بیا وته ورشي وسنا چې بیا مستقل راشي نو بیا وته ورشي نو دا نبی له سلام پکې د
او فاذا فيها جنت چې موکتن فاذا فيها حبائل اللؤلؤ پاغه کې د ملغلرو هارونو یا د ملغلرو کالیو یا د ملغلرو قبه او خیمه وي او یا وای د ملغلرو ډیرکه وي دا ټول ترجمه خلکو کوي او اذا ترابها المسك او چې ما د جنت خاور ته وکتل نو د جنت خاور مشک په شو توله ده پته ده په دنیا کې اغستین دي چرته دي چې چا یو توله اغستین الله سچت کوي یو توله مشک غستلم ډیر ګران کار دی او د جنت ټول خاور سدي مشک دی او د جنت دومره زه چې یو چابک پکې راځي دا د دنیا او ما فيها کې ردی قیمت نشته او د جنت د حور یو لپټا پورا لپټم نه په حدیث کې راغلي دي نیمه لپټا نصیف چې وتوي چپټکه سر تړونه چپټکه هغه چپټکه د دنیا د تمام دولت دغه قیمت نه لري نو دا دنیا دا او دغه آخرت ته الله دې دغه جنت څخه نصیب کړي واخر دعوانا علیکم یو خو زمان